بسم الله وایا په خلاص خورا او د خپل مخ نه خورا. درې آداب او درې سنت راته پروټای کې. عزتمند قرآن کریم کې رب العالمین فرمای لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسیرت او صورت کې ستاسو د پاره د ژوند یو بهترین نمونه ده. د امام الانبیاء سیرت او صورت ته بګورئ تاسو د پاره پکې د ژوند تیرولو یو بهترین نمونه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول دین دریو خبرو کې را جمع کړه. ټول دین دریو خبرو کې را جمع کوي. من اکل طیبا چې څوک رزق حلال خوري. من اکل طیبا خوراک حلالی وعمل فی سنت او عمل د سنت موافقی وامن الناس بوائقه او خلق د اغه د تکلیف نه محفوظ دخل الجنه. په صيغه د ماضی سره ذکر کړل وی دا سړی جنت تلاړ، یعنی د دې سړی جنت تتلل یقیني دي چې درې کار پکې. من اکل طیبا چې د رزق حلالي، د چا چې نونی حرام وا حج نه قبلیږي. اصلي گیا دی په تهجد ځان ستړی کوي او په حجونو په عمرو ځان ستړی کوي چې ګیړه کې حرام پراتوي او د کعبې نه غیر چاپیره ګرځي او رب ته راسونه اوچت کړي دي. رب وی دعای نه قبلو ما ځکه چې اغوستی حرام دی او خېټه کې پراته حرام دي. د دعا الله نه قبلي. بنیادی خبره اکل حلال چې رزق بم حلالي. صفا حلال نونی بگیڑو تا ورزو. دویم وعمل فی سنت د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د پروگرام عنوانم دادی وعمل فی سنت چې هر عمل کو اغب د سنت موافقی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغی حجر اسود تا مخامخ ادری دا کعبہ شریفہ کی چی کم کانے لگے دلے وی واللہ مخامخ ورطا ولاړ دے وی زمان دی دا اللہ پا ذات قسمی چی زتا پی جنم چی تا یو کانے نا چاہتا نفع ورکولے شی نا چاہتا ضرر ورکولے شی. دا زمان عقیدہ دا حکومت د دواړو جهانو سردار نوی لیدلې چې تی نوی خکل کړي نو ما به نوی خکل کړي. خو ما امام الانبیاء لیدې استا په خکلولو نو را روان شو او حجر اسود لورغه او حجر اسود خکل کخا. وعمل فی سنت عمل چې کوي دا به د سنت موافق کوي. زما تلل د امام الانبیاء پشان دی، زمان د خلق سره الیک سلیک د امام الانبیاء پشان دے، زما کور کې ژوند د بیبیانو سره د امام الانبیاء پشان دے. نو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ. زما او دس د امام الانبیاء پشان دے، زما روٹی د امام الانبیاء پشان دا، ناست میں دا امام الانبیاء پشاندہ، گرزیدل میں دا امام الانبیاء پشانشتا. ما تبسوک دسی وقلہ کا خبر ہوکی چی زمات لل دا امام الانبیاء پشاندے. ما تبسوک ہوئی چی زما او دس دا امام الانبیاء پشاندے. ما تبسوک ہوئی چی زما کور کے جوند دا امام الانبیاء دا سنت موافق دے. بس جلسہ وشیو مونږ چغې پکې ووایو زنده‌باد او ختیزي تیزي چغې وو بس کورونو ته لاړ شو خبره ختمه. سیرت النبی صلی الله علیه وسلم
دا خو خده چې تا نه کور کې بیبي تپوس نه کې هم ستا په حل ده چې تا ته وایي چې ته د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم پروګرام لتلی وي ځکه ناوخته رالی ما لدې د امام الانبیا د ښکلي سیرت نه یو ښکلی سیرت راوړو ما لدې یوه خبره راوړله چې زه دې کور کې ژوندی کما ته به ورته وایي چې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي روټۍ ته کېناست وی چې روټۍ ته کېناستلم نو چې روټۍ سالن کې مې کته کړه نو منځ ته مې ووړله د سالن په منځ کې مې روټۍ کې نوڼۍ کېښوده نبی علیه السلام لاس نه ونیو ما ته وی داسې به نه کوې ښه سم مې اول بسم الله ووایه بیا کل بیمینک او بیا په ښي لاس خوره او کل مما یلیک بیا د خپلې مخې نه خوره بسم الله وایه په ښي لاس یې خوره او د خپلې مخې نه یې خوره 3 آداب او 3 سنت یې راته په روټۍ کې وښودل وی بله موقع راغله زه داسې خپلې مخې ته لګیا او هغه څیزونه مختلف وو نو امام الانبیا مې داسې لاس ونیوي انما بعثت معلما وی زه دنیا ته استاز راغلی یم استاز به خلقو ته ښووني ښیي وی لاس یې راله داسې ونیو او داسې یې راله وګرځو دې ځای نه راواله دې ځای نه راواله دې ځای نه راواله دې ځای نه راواله نو یو بل سبق یې راته وښودو ښه چې کله څیزونه مختلف وي نو بیا لاس ګرځولی شي چې اوس تاسو روټۍ ته کښېنئ که نه روټۍ کې بینډۍ هم پرتې دي او بل طرف ته کچه غوښه هم پرته ده ستا طرف ته بینډۍ رالی او د هغه طرف ته کچه غوښه رالی او ته ورته وایي چې کل مما یلیک د خپلې خپلې مخې نه به یې خورو ښه ځکه دا سنت دی وایي دا سنت په هغې وخت کې دي چې کله سالن یو وي چې سالنونه مختلف وي نو نبی علیه السلام وله دا لاس داسې وګرځو ښه نو چې یو سالن نو د خپلې مخې نه به یې خوري چې مختلف نو د یو نه راوچته وه او د بل نه راوچته وه ښه چا درته کیلې کېښودلې څه پخې دي او څه خرابې دي او څه خوږې دي ښه نو ښه خوږه خوږه ترې راله ښه خرابه مه راله او خوږه ترې راوچته وه لاس ګرځولی شي بیا ښه خو چې سالن یو قسم نو کل مما یلیک د خپلې مخې نه به خوراک کوي نبی علیه السلام فرمایي چې چا منځ ته لاس وروږد که د کاسې منځ ته ورغې نو د روټۍ نه برکت اوچت شو چې د شورو د منځ نه وکړله د روټۍ نه برکت لاړ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه دې نه ځان سره سبق اوسئ کور ته بچی ته وایي بچیا ډوډۍ به بغیر د بسم الله نه نه خوري په چپ لاس پې نه خوري د سالن د منځ نه به خوراک نه کوي د خپلې مخې نه به خوري ښه بچیا امام الانبیا به داسې روټۍ خوړله بیا به هغه روټۍ خوري نوڼۍ به نیمۍ دی به نوڼۍ په څو ګوتو کې نیسي نوڼۍ به په څو ګوتو کې نیسي په 3 ګوتو به نوڼۍ نیسي ښه تاسو به چاول په 3 ګوتو وخورئ بیا به څه چل کوئ نوڼۍ به په 3 ګوتو نیسئ او چاول به په 5 ګوتو خورئ ښه دا سنت دي خو په سپک به یې نه خورئ ښه دا باید سړی داسې چاول خوري داسې خولې ته یې ولي ښه نو په سپک به یې نه خوري داسې خوراک امام الانبیا نه دی کړی نو روټۍ په 3 ګوتو خوره او چاول په 5 ګوتو اوچتوه خو په سپک به یې نه خوري داسې به یې خولې ته نه ولي دا د سنت خلاف دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ژوند زده کوئ دې سب پروګرام نه یو سبق کورته اوسئ یو سنت ته کورته اوسئ څه خو ته اوسئ انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام له یو درزي روټۍ وکړله بختور صحابه نو نبی علیہ السلام به روټۍ له راوست نو د هغه ګرځېدل به یې ولیدل د هغه ناسته به یې ولیدله د هغه خوراک به یې ولیدو د هغه د برکت دعا به یې ولیدله ډېر څه به یې ولیدل وی درزي روټۍ له به ووستلو
چې لاړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړله نو نوڼۍ یې نیمه کړله او یتتبع الدباء د کاسې په اطرافو کې نوڼۍ داسې ګرځوله ما چې وکته چې څه ګوري نو وایي د کدو ټنګره یې په مخه کړې وه نبی علیه السلام د کدو ټنګره کتله ښه په اطرافو د کاسه کې د کدو ټنګره وه هغې پسې نوڼۍ ګرځوله چې دا پرې اوچته کړي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما نبی علیه السلام ولید چې د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځوله وای ما د مرګ پورې بیا د کدو سره مینه کړې ده خاصه په کدو مینه ما چې به کدو ولید ما به مینه کوله ما نبی علیه السلام لیدلی دی چې دې کدو پسې نوڼۍ ګرځول صحابي وایي وی خندقم کنسته یو ګټ پکې ښکاره شو ډېر غټو چا ماتولی نه شو نو نبی علیه السلام راغی وی چې ګزار یې را پرېښود ګټ چنګ ونګ لاړ خو وی چې نبی علیه السلام ګزار ورکو ما خېټې ته وکتل نو خېټه ورغلې وه بس لوږه مې ولیدله نو بیا مې برداشت کولی نه شوه نو رالم نبی علیه السلام ته مې اجازت کوي لږ چېرته ځې جابر رضی الله تعالی عنہ ما ورته چې کور ته ځم لږ اجازت راکوئ قربان و یو غزا نه راتلو نو ما نوې واده کړی نبی علیه السلام ته مې چې ما لږ مخکې اجازت نه راکوئ چې کور ته ډومبې ورسوئ چې لاړ شه که نه ما لې ډومبې اجازت راکو قربان مشر او استاذ به داسې چې شاګرد به د ړه خبره ښکاره کولی شي چې ته شاګرد رب ته نه پرېږدې نو د هغه پړه کې به حق خبرې کور کې به بیماری او تا ته به ویلې نه شي ته به ورته برن برن کېږي نو د هغې غریب به ټول کارونه وران شي که نه داسې موقع به ورکوي چې هغه تا ته ډاډه خبره کولی واده مې نوی کړی دی ړومبې در نه نسمه وایي چې ولې نه اوښه مې تیزه نه تله نو سورلي مې تیزه نه تله سورلي مې تیزه نه تله نو ما نبی علیه السلام ته چې خو ډېره قلاره روانه ده وی نبی علیه السلام وله داسې یو د کړه ورکړله او د برکت دعا یې وکړله وی اوښه مې تیزه شوه وی ما ته چې په ما یې را خرڅئ وی د حیا د وجې نه مې څه نه شو ویلی چې ما چې اوځه در خرڅوم وی در باندې بیه مې ورسره وکړله خو زه خو پې کلي ته روان وم مدینې منورې ته ما در کوم به هلته وی د حیا د وجې نه مې څه نه شو ویلی قربان داسې پیغمبرو وی چې راورسېدم علاقې ته نورونو دوی مې راته وی چې تا چې دا سورلي خرڅوله نو ستا د بچو د معاش ذریعه خو دا وښه ده نو دا سورلي ده که نه ته به بیا څه کوې لکه چې دقه ستا د معاش ذریعه م ده نو وی ما وی چې بس ما نبی علیه السلام ته ښه کړي دي اوس نو وی نبی علیه السلام راغی ما خو پې سورلي خرڅه کړې وه وی نبی علیه السلام قیمت راکو چې هو دا واله ما وی راک سورلي مې ورته حواله کړله ما یې واله وی چې سورلي واغسته او قیمت یې راکو وی دوباره یې هغه سورلي راکړه چې قیمت تیم شو دا دې پسې م شوله مړه دا م پوځه قربان داسې پیغمبر و ښه بیه به یې داسې کوله پوه شو چې د ده د معاش ذریعه بله نشتی ښه نن ما ته ښه پتی چې دا ګاډی د ده د مزدورۍ ذریعه ده خو د ده د بیبي کینسر دی او اوس علاج سره د علاج پیسې نشته نو د 100 لکو ګاډی ته زه په 15 لاک والم او بل ته ټلیفونو کې وی راشه د چانس ګاډی دی چې وایي وي داسې ټلیفون کوه ښه وایي راشه یو مسلمان دی نن د هغه د ټبر د وینې سودا کېږي راشه چې ویلو دا سودا ده دا چانس نه دی وای راشه نن د مسلمان د وینې سره لبې کېږي راشه چې هغه لوبه وکړو چې هغه پیسې پې وګټو هغه ته به د کینسر مرضي پروتي ابه د 15 لاک ګاډی په 10 لاک ورکي او دی به خوشحالېږي وي چانس مې وو چانس دې ونه وو انسانیت دې ختم کو ایمان دې ختم کو تا د چانس ګاډی وو دا خو تا د مسلمان په وینه پیسې واغستلې نبی علیہ السلام قیمت ورکو سورلي ورکړه دا م والا او دا قیمت دې م والا چې ستا ضرورت دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ومې لیدل وږه نو کور ته ورغلمه مې د روټۍ لږ غور کوم وی چې ورغلم بیبي ته مې چې روټۍ نه کوو نبی علیہ السلام نه ښکلی وخت نه
تاسو هم علما ولکوي کنه ښا چې نبی علیہ السلام نشته نو ان العلماء ورثه الانبیاء کور کې مشوره کوه کنه فلانی مولي صاحب له روټۍ نه خو مال نه ګوره ما ته کس بیا ټلیفون کوي ما د روټۍ ټیم را مې خلې کېنه نو ما ته تا نه وي چې علما له روټۍ کوي ما د ځان نه دی ویلي ما مقامي علما ویلي چې کور کې دی ګاونډ کې نږدې وي جماعت کې به مونځ کوي وایي مولي صاحب نن ماښام به زما د روټۍ میلمه نو هغه هسې محله کې دی نو ماښام یې د روټۍ میلمه که او یو شان اجر دی که ما میلمه کې او هغه میلمه کې ښه نو علما میلمانه کوئ ښه چېرته بچي نه به دې تپوس وکړي چې بچیا نوم دې څه دی ابه وي فلانې بچیا دا نوم دله بدلوم دا صحیح نه دی ښه چېرته کور ته به دې رادنده شي بیټک کې به دې تصویر وویني تا ته به وایي چې دې ته ملایک نه راځي دا تصویر راکوس که ښه څه فایده خو به دې وشي وی رالم بیبي ته مې وي چې نبی علیه السلام د روټۍ نه میلمه کوو وی هغه راته وی چې صحیح ده خو دا یو سوع وربشي دي نو او یو د بیزې بچیو دا دوه څیزه دي نو یو سوع وربشي چې که نه دا 3.5 کیلو سکم 4 کیلو تی نه رغېږي نو 4 کیلو اړو شوې نو دا څه شولې لږ وی ما ته وی چې د روټۍ میلمه کو خو خبر به یې کې چې ځان سره کسان لږ کم راولي هسې نه چې روټۍ له ملګري ډېر راولي بیبي ورته وایي جابر رضی الله تعالی عنه ته وی ومې نه شرمای چېرته ومې نه شرمای ګورې نبی علیه السلام به خبر کې چې یو څو تنه ملګري د خندق نه راوله قربان امام الانبیا خپل لګیا دی خندق کني ښه رای وله چې نن پې روټۍ وخورم وی چې زه لاړم ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی نبی علیه السلام اعلان وکړو چې صحابه و راځئ نن د جابر رضی الله تعالی عنه د روټۍ میلمانه یو راځئ وی ټول صحابه یې را روان کړه اوس په څه چل کېږي وی نبی علیه السلام راته وی چې کور ته ډومبې ورشه روټۍ به نه پخوي غوښه به نه پخوي چې څو زه درغلی نه یم وی ورلمه کور ته مې روټۍ مه پخوئ سالن مه پخوئ امام الانبیا را روان دی وی نبی علیه السلام را کر را ننوت وی چې راوړه هغه غوښه وی د برکت دعا یې وکړله وی چې اوس یې پې شورو ولګوئ اوس یې پخوئ وی هغه پاخه شو روټۍ ته صحابه کېناستو څو پته درته شته 1000 صحابه کرام راغلي وو زر صحابه کرام وربشي 4 کیلو دي وی چې ډوډۍ شروع شوله روټۍ راوړه اوږده غوښه راوړه اوږده 1000 صحابه کرامو روټۍ وخوړله او چې رخصت شو نو غوښه لا پرته وه او روټۍ لا پرتې وې ښه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یقینا چې د مینې شخصیت و ښه صحابي وی په لاره باندې روانو جهاد لتللو نو 30,000 صحابه کرامو 1,000 او 12,000 اوښان دي او 12,000 را سره اسونه دي نو 24,000 زناور دي او صحیح ده او 30,000 صحابه کرام دي نو یې روان وو لاړلو په لاره باندې تږي شولو د صحابو دا ژبې د تالو سره ولګېدلې نو نبی علیه السلام له راجمع شو چې د الله حبیبه تګه تنده رالله وی چې اوبه که د چا سرې راوړی وی داسې پیاله یې راواغستله چا سره چې اوبه وي هغه یې پکې ور واچولې په پیاله یې کې او یې داسې دا ګوتې ونیوې په پیاله کې یې داسې ښکته کړې چې ګوتې یې راویستې وی داسې د اوبو پوارې ترې روانې وي لکه د اوبو پواره چلیږي دې ګوتو نه داسې اوبه را روانې وي 30,000 صحابه کرام راله له اوبه یې وڅښلې او 12,000 اسونو 12,000 اوښانو اوبه وڅښلې ټول ترېنه سیراب شول او امام الانبیا د ګوتو نه پوارې روانې وي ښه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه بچو ته د دغې پیغمبر یو سنت ښیې ښه او بچو ته به نن کور کې ووایې بچوړیا د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو سنت دی ها چې روټۍ خوري مخکې به لاس ووینځي
روټۍ اخوري رستو بلاس ووینځي د 1,40,000 انبیاء کرامو په سنتو باندې د عمل وکړو او کتابونو لیکلي دي وي چې په چا قرضه یې به ورسره ختم شي چې کوم کور کې روټۍ ته لاس وینځل شي او دې کور کې به برکت هم راځي چې کوم سړی روټۍ ته لاس وینځي مخکې رستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وویل ما له اوبه راوړئ اوبه راوړئ چې اوبه یې راوړې نو اودس یې وکړو هر اندام یو ځل ووینځه مخ یو پیره لاسونه یوه پیره خپې یوه پیره چې فارغ شو صحابه ته وی دا هغه اودس دی چې د دې نه بغیر الله مونځ نه روا کوي په بله موقع بیا وی اوبه راوړئ چې راوړې نو هر اندام یې دوه پیرې وینځه نو صحابه ته وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکوي چې سړی دوه پیرې وینځي چې یوه پیری وینځي نو مونځ روا شو او چې په دویمه پیری ووینځي نو اجر به دوچن شي په درېیمه پیری بیا وی اوبه راوړئ انما بعثت معلما زه دنیا ته رالیږلی شوی یم استاذ چې په درېیمه پیره اوبه راوړلې صحابه کرامو هر اندامې درې پیرې وینځه چې فارغ شو صحابه ته وی هذا وضوئی دا زما اودس وخه دا اوس چې مې وکړو هذا وضوئی دا زما اودس دی او زما نه مخکې چې 1,40,000 کم و بیش انبیا تیر شوي دي دا د هغې ټولو اودس دی دنیا ته 1,40,000 کم و بیش انبیا راغلی دي او د ټولو اودس چې هر اندام به یې درې پیرې انځه نو په دې به عمل کوو انشاءالله که نه چې اودس کوو نو هر اندام به درې پیرې انځو او چې دا دې ووینځو نو وایي په یو ټیم مې د 1,40,000 انبیاء کرامو په سنتو باندې عمل وکړو دا به په دغې نیت باندې کوو دا به کور کې شروع کوو دا به امام الانبیاء صحابه کرامو ته وي او چې کله اودس کوئ نو خلال کوئ د ګوتو څه کوئ خلال کوئ خلال کو تاسو له دا بله طریقه نه درځي نو دا اسانه طریقه دی هم لیدم زه اودس کوي داسې به ګوتې په یو بل کې نه نواسي نو خلال وشو که نه د ګوتو د ترخونه چې دي دې ته خلال وي که داسې درته ګران وي که نه نو داسې به یې کوي نو خلالو شو کو دغه طریقه ګرانی لکه مثال عوامو ته نو دسی کوي خلالو شو که ونه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په اوداسه کې د ګوتو خلال کوي د دې خلالم کوي د خپو د ګوتم کوي د لاسونو د ګوتم کوي څوک چې په اوداسه کې خلال کوي د کومو ګوتو چې خلال وشو دی ګوتو ته دی ځایونو ته به د جهنم اور نه داخلیږي دا کو تا بچې په دې پوه کو دی به خلال کوي که به نه کوي بچي ته وایه ته چې اودس کوي نو دا ماشوم چې لپه راوالي ماشوم نه تاسو هم رالی داسې راوالي دی مخلی را پرېدري دي سم یو شړک دي وباسي داسې نه نبی علیه السلام چرې داسې اودس نه دی کړی داسې به یې لپه راواغستی دسی به د برې نه راواړوله مونږ یې څوک داسې چې راوالوي خیال هم یې که نه داسې را پرېږدو نه داسې به لپه نه را پرېږدي دسی به یې راوالي او دسی به یې د برې نه راواړی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه بچو ته یو سنت ښیې بچو ته یو سنت ښیې بچي پې راړوئ بچې ځان سره مانځله بوزه چې جمعات ته کله بره خیږي وایي بچیا صبر وکړه به پیزار وباسي وایي ړومبې چپ وباسه ښه بچیا ړومبې چپه خپه وباسه بیا خی وباسه ټیک ده او چې مسجد ته خپک دی وایي بچیا خی خپه مخکې که ووایه اللهم افتح لی ابواب رحمتک رب ما ته د رحمت دروازې کوله وکړه نو چې ستا بچي دا دعا وویله که د مسجد کې بیا مستی وکړه نو ما ته وایه او که تا بیا په جماعت کې د ورک شوي شي اعلان وکړو نو ما ته بیا وایه دا د اعلانونو ځای نه دی اللهم افتح لی ابواب رحمتک یا الله ما ته د رحمت دروازې کوله وکړه
د رحمت دروازې کولو دی پری د دنیا پری د اعلانونه پری د جرګې جمعات کې ون خلا چې کوم ځای کڼ کې پراتی هغه راله او په جیب کې ږده حدیث مبارک کې راځي چې څوک جمعات صفا کوي الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي جمعات صفا کوه بچی ته وایي غلی کېنه بچیا څوک چې په جمعات کې په اوداسه کې ناست او د منځ په انتظار کې ناست خو چې خبرې نه کوي چپ ناست دی د په عملنامه کې دومره اجر لیکل شي لکه دی چې په مانځه کې ولاړ دی نو تا بچی ته سنت طریقه ښودلې ده سفیان ثوری رحمت الله علیه ثور عربی کې غویي ته وایي د جمعات ته مخکې کېدو اوړېدو نو چپ خپۍ مخکې کړه دبرې نه ورته آواز شوې غویه دا دیسي چل وکړو تا خو چپ خپه مخکې کړه هغه ډېر نیکان خلقو نو وړه ګونه مونږ ورته په ملاس ته دنده شو نو هم څه چل نشته سړی ښایي زه ته وایي چپه زه ته وایي نو چې ته مانځله په دې طریقه دنده کېږي ته به د مونځ انقلاب ووي اللهم افتح لی ابواب رحمتک رب ما ته د رحمت دروازې کولو کو غلی کېنه نو چې کله منس وکي او راوځي نو دا چپه خپه به مخکې کېړم به څه به ووایي اللهم انی اسألک من فضلک د فضل نه مراد رزق حلال دی ربا جمعات نه راووتلمه ستا یو اهمه فریضه مې ادا کړه ربه ما ته حلال رزق راکړي نو چې پنځه ټیمه ته وایي ربه ما ته د رحمت دروازې کولو کې او پنځه ټیمه وایي ربه ما ته د رزق دروازې کولو کې بس دا درنه پوره ده بیا خو بچی په دې راواړوه بچو ته دا وښیه بچی عادیان کا وای بچیا خیخ پیزار بړومبې پخپو کوي او چپ رستو وباسلو کې به چپ ړومبې وباسي او خې به کمیسه غوندې ړومبې به خې لستوڼې غوندې بیا به چپ چې وباسي نو ړومبې چپ بیا خې مونږ چې جورابي وباسو زر دیسي که خیال ومي نه دا به دیسي کوي دا به دیسي کوي او چې پخپو کوي نو دا به دیسي کوي نو خې به ړومبې پخپو کوي او چپه به رستو پیزار چې پخپو کوي خې ړومبې او چپه رستو امام الانبیاء کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن حتی التنعل والترجل تردی چې نبی علیہ السلام بوی خیواله غوره کو تردی چې پیزار به پخپو کو نو به خیواله کو په هر شي کې به خیواله کو خي طرف په غوره کو نو مونږه تاسو ته پته شته پرتوک پناستا اغوستل سنت دی او پګړی په ولاړ وخل سنت دی نو مونږ چې پګړی وونو کینو ورته چې پرتوګا وندنو ودرېږو ورته خیال ومي پرتوک پناستا اغوستل سنت دی او پګړی په ولاړ وخل سنت دی امام الانبیاء بدا په ولاړ وخلخه او نبی علیہ السلام چې بکله د سپینو زرو ګوتې پلاس و نو دا نقش نو دا به همیشه اکثر به دې راوستي وي دا به دې طرف ته وخه ځکه د مهر ضرورت په نو دی باندې به مهر لګاو خو اکثر به دې طرف ته راوستي دا ولې وی ځکه که دا دې طرف ته راځي نو بیا د دې نه زینت جوړیږي او چې دې طرف ته کېږي نو زینت ترې نه څه کېږي ختمېږي مونږ یې ښه دې طرف ته راوړو ښه په موبایل کې راولو مونږ خو یې په لاسو د زینت دپاره صحابي وایي چې مې کتل ورته وی د سپینو زرو ګوتې یې په لاس وه او سپینې ګوتې وې هسې پړقه یې کوله بل صحابي وایي چې نږدې شوم ورته او وایي داسې مې وله دې مخ ته وکتل کأن الشمس تجري في وجهه داسې ښکلی ښکارېد لکه دا نورې په مخ کې داسې توراته دا نور پکې ځلېدو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو به نن کور ته ځئ کور به درته وایي چې سم راوړل سیرت النبی صلی الله صرف وایي چې زنده‌باد مولي صاحب راغی استقبال خو کو سم چلو شو نه وایي چې اودس کو هر اندام بدرې درې پیری انزو روټۍ چې خورو مخکې به لاس انزو وروستو به لاس انزو روټۍ چې خورو بسم الله به وایو او د خپلې مخې نه او په ښي لاس باندې به یې خورو
احادیث مبارکو کې راځي چې څوک کور ته راننوځي او دې سلام ورواچي نو شیطان وای دې کور کې مې د شپې اراده و خو هغه دې راله ختمه کړله او چې ډوډۍ ته کینې او بسم الله وای شیطان وای د روټۍ د خوراک اراده مې و خو هغه دې راله ختمه کړله نو چې کور ته ننوځئ سلام به ورچوئ او چې روټۍ ته کینئ نو بسم الله به وایئ څه ورځې په تیزه تیزه ووایئ چې دا ټول کور والی یې زده کړي ښه نو چې کور ته ورننوځئ السلام علیکم شیطان شپه نشي کولی په دې کور کې اوس خبره ختم او چې روټۍ ته کیني او بسم الله دی وي شیطان دا روټۍ نشي خوړی ښه یو کس ډوډۍ خوړله په منځ کې بسم الله وي نبی علیه السلام په خندا شو ولې دې وخندل الله حبیبه وی چې څنګه دې بسم الله وي نو شیطان باقی شروع کړي چې کومه ډوډۍ خوړلې وه هغه یې غورځوله واپس ښه او یو ملګری کېناستو روټۍ خوړله اچانک هغه روټۍ ختمه شوه نبی علیه السلام ورته تاسو بسم الله نه وویلې که بسم الله م ویلی وې نو دا روټۍ به ټولو له کافي شوې وه ښه دا یاد ساتئ چې په کومه روټۍ بسم الله ویل کېږي روټۍ به د 500 تنو یې مړېږي به بیا اته تنه انشاءالله ښه دا ځان سره ولیکئ ښه او چې روټۍ باندې بسم الله ونه ویله یی به د 500 کسو څلور به پې نه مړېږي ښه د په بسم الله کې ډېر برکت پروت دی ښه بل د بسم الله دا حروف بیا ځان له وشمارئ دا څومره حروف چې د بسم الله دي نو دومره په دوزخ باندې فرشتي مقررې دي نو څوک چې دا بسم الله ډېره وایي په هر کار نه مخکې بسم الله وایي الله به د جهنم د فرشتو نه حفاظت نصیب کړي انشاءالله ښه نو هر کار به په بسم الله کو مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما دا ستاسو علاقه کې یوه ښه اداره ده زه خو صرف وایم چې سړی د دې نوم نه قربان شوی چې نوم یې عبدالله ابن مسعود دی نبی علیه السلام د ده باره کې ویلي نه یوې علاقې ته ولیږو هغې ته وی د علم ګوډې مې درولېږوئ ښه عبدالله ابن مسعود یې ولېږو وی د علم ګوډې مې درولېږو دا د علم ګوډې و عبدالله ابن مسعود او زمونږ چې څومره فقه حنفي ده زمونږ چې څومره فقه حنفي ده هغه چې وګورئ نو د هغې ټولو منبع د هغې ټولو خلاصه روایات د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی ښه نو دا ستاسو په علاقه کې په دې ښکلي نوم یوه اداره دا د مسجد نبوي او د صفې د مدرسې یو ګل لګېدلی دی ستاسو علاقه کې یو باغ لګېدلی دی هلته مدرسه اصحاب صفه وه هغې مدرسې تیار کو عبدالله ابن مسعود نن ستاسو په کلي او په علاقه کې یو بنیاد ولګېد چې مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دسی بنوائے خواہ چې ابن مسعود مدرسی تزو عبدالله ابن مسعود تزو گو رئی دیکھ وہ سرم نشتا نو مدرسہ عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ که تاسو سره دا شروع کړه کنه تاسو به برکت وینئ ښه خو تاسو سره رضی الله عنه نه وایئ ښه نه تاسو وایئ او نه د کلي خلق وایي دا نوم به سم درونه لئ ښه چې مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې سره به رضی الله عنه وایئ نو دا ستاسو علاقه کې د دین یو باغ لګېدلی دی او دا باغ به تازه کول غواړي دې باغ ته به اوبه ورکوو ښه نو څوک په پکې سبق ښیي څوک په تعاون کوي ښه زه په عوامو کې هغې عوامو ته صرف زیریږم چې یي امي سړی او چلی مدرسه زه هم عجیبه امي یي که نه وایي څنګه وایم ځان له دوکان کې ناستې او دلته مدرسه 10 حفاظ تیار کی ستی خوړلی او ستی سکلی او تا ولا مدرسه جوړه کړي او د دې 10 واړو حافظانو په حفظ کې ستا برخه ده او هغه ځان لبار دکان چلی مړه دکان ته ناسی چرته په ملیشه او دوبۍ کې مدرسې لیدلیم نه او د مدرسې سره تعاون کوي ښه کتابونو لیکلي دي ښه د عالم نه به یو سړی مخکې جنت ته ځي نور تتلی نه شئ ښه هسې ځان مه ستړی کوئ که هر څومره تبلیغونه وکړې که نه خو د عالم نه به وروستو ځي انشاءالله ښه که شهید شي نو به د عالم نه وروستو ځي ښه
که حاجی شوی هم به د عالم نه رستو ځې ښه ته د عالم شاګرد یې ته به رستو ځې ښه د عالم نه به یو سړی مخې ته ځي ښه هغه سړی هغه سخي چې هغه مدرسه جوړه کړي دی به د عالم نه مخکې جنت ته ځي ښه د به جنگ شي دی به وایي زه ړومبی ځم او مولي صاحب به وایي زه ړومبی ځم رب العالمین به یوه صالصه فرشته راولېږي چې دې له فیصله وکړه چې دې کې به کم یو ړومبی ځي فرشته به راشي عالم ته به وایي چې ټیک ته چې تا علم کړی و خو تا له دې سخي مدرسه جوړه کړې وه که نه ښه نو ستا د علم سبب چې هغه دا سخي و نو مولي صاحب سخی به مخکې جنت ته ځي او ته به پسې وروستو ځې ښه نو دا سخي چې کوم سخي مدرسه جوړوي دی به د علماو نه مخکې جنت ته رواني انشاءالله خوښ هم ده که نه دې مدرسې سره به تعاون کوو که نه او که نه ځکه چې دې ته مونږ تیر کال راغلي هم دا داسې خوشی ډاګ و او اوس رالو نو هم خوشی ډاګ دی نو دا به هر کال خوشی ډاګي او څومره ښکلی نوم دی جامعه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څومره ښکلی قیمتي نوم دی څومره د فقیه صحابي نوم دی د امام الانبیا وی د علم ګوډی مې درلیږلی دی انشاءالله په دې کې به د علم ګوډي الله پیدا کړي انشاءالله که نه د دې مدرسې انتظام به کوو که نه انشاءالله اراده م ښه پخه ده که نه انشاءالله کوی به ورسره تعاون انشاءالله دا داسې نه کېږي چې تاسو اوس لس روپۍ راغونډې کړئ او سل راغونډې کړئ د هغې نه به څه جوړې شي زر به جوړې شي 2000 به جوړې شي دا د زر او د 2000 څیز نه دی خپله به د علاقې کسان کینئ دا ستاسو په علاقه کې د دین یو باغ دی اوبه وله ورکئ چې په دې یو ښکلی چت شوي او دا علما راغلي او دې کې دا بچي د قرآن سبق وایي څوک په سیخ والی څوک په سیمټ والی څوک په بلاکونه والی او مشوره وکئ او زنانو ته مې دا درخواست دی ای زنانو چې دې کې برخه ور واچوئ مونږ یو کلي ته لاړلو د کلي مدرسه ډېره وړه وه ما سې په ګپ کې هغوی ته وایم ستاسو د مدرسې زمونږ د مدرسې کډر دی وا پلشونو کډر مې دومره دی مې دې کلي ته ګوره او دې مدرسې ته یې ګوره مې چې مونږ بیا راځو چې دا مدرسه نه کنې بیا ورته مونږ ورې نه راځو آینده کال الله اکبر هغې کې یو کلي کې هغې زنانه ځای ورکو نو دومره مدرسې له ځای ورکړو چې زمونږ نه هغه خپلې مدرسې هېرې کړې ښه او بل ورځ په هغې لاره تېرېدمه هغې مولانا صاحب راته ټلیفون وکړو وی هغې مدرسې ته خو دې لږ راشه که نه مې ښه درلم وګرځېدم پکې الله اکبر یو غټ جامع مسجد پکې آباد وم الله اکبر دا زنانه به مړه شي او د قیامته پورې چې څومره خلق دلته سجدي لګوي او حفظ او علم کوي په یوه سجده او په یو حرف کې به د دې زنانه قبر ته اجر رواني ښه نن چې په مسجد نبوي کې 15 لکه خلق سجده ولګوي نو د 15 لکو خلقو په سجدو کې به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته اجر میلاویږي ښه نو دا به جوړو که نه انشاءالله اراده م ښه پخه ده که نه چې بلاک به ولالو سیخ غور به ولکو د سیمټو به ولکو که نه انشاءالله که بیا دا داسې خوشی بیابانو نو زه بیا دې بیابان ته نه راځم ښه او مونږ له به دا ځای جوړوئ انشاءالله دا زنانه او نارینه به همت کوئ به که نه انشاءالله سبا نه به مولانا صاحب سره میلاویږئ د چا د مشورې اراده ده چې زه به دې باره کې مشوره کوم زه به سوچ کوم فکر به کوم د چا اراده ده دا اراده م ده که نه چې کور کې به مشوره کوو زنانه به څه قرباني ورکو زه هم چې یو زنانه د غوږ نه والی وباسي او ولې کې چې دې مدرسې له پیسې مټ راوړی سیخ راوړی ای به زه به بېوالو وګرځمه خو چې میدان محشر ولګي او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما مدرسې کم حافظان تیار کړي زه به د رب په دربار کې دا مقدمه درج کوم چې ربه ما خپلې والی ورکړې وي او ما مدرسه جوړه کړې وه نن چې هغې مدرسې حافظ تیار کړی دی هغې حافظ نه مخکې به زه جنت ته ځم انشاءالله ما ته علماو ویلي وو که خیرې داسې به کوو که نه انشاءالله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله